باب دې په بیان د وضاحت د دې قول د باری تعالی. الله مهربان فرمای قد نرى تقلب وجهك في السماء الى قوله تعالی ما تعملون. په تحقیق سره لیدمنګا اوچتول د مخستا په طرف د اسمان په ذوق د ملاقات د جبرائیل علیه السلام جو سو اخبار ازی او کله برازی چې ما ته امر په تحویل د قبله وکي. ٹھیک شو فلنولینک قبلة ترضاها نمنګ ته امر وک د اړولو د مخ یو قبله ته چې تا خوخوله تر دې مقام پوری چې لا قولی تعالی ما تعملون. دا د بخاری په مزاج او د حدیث مرفوع په مزاج میں درتوي لکه پرون تاسو ویلو چې وکانه يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت. نو چې خوخور شي بیا چې کوم شي استا خوخوي نو ته دغه په انتظار کیه او چې کوم شي د خوخنی نو انتظار خو ولا نه کوي دا قبله استا خوخوا جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن ابي انس قال لم يبق ما صلى القبلتين غير. قال انس فرمای دا قال فاعل انس صاحب دے انس رضی اللہ عنہ فرمای لم يبقى اس په دې ځمکه پاتې نشو ممن صلى القبلتين غیری داغه صحابونا چې دواړو قبلو ته مذکری معنی بغیر معنی دا چې دا روایت چې انس صاحب ذکر کاو د آخر الصحابه او داغه صحابو نه چې صلی علی القبلتین نو معنی دا چې کله تحویل د قبله شیو او بیت المقدس او کا بیت المقدس چا مذکر نو پای کې آخری فرض انس صاحب اگر چې صحابو خودی د تحویل قبله نه بعد بیا مشرف بالاسلام ګرځیدلو. نو مقصد دا چې تحویل قبله روایت ماته د ټول نه خیات دی او دا سعادت ماته نصیب شوه دی. جی قربان. ګوره دا غو تاسو قران ویل دي نو لوی علماء اوس ضرورت نشته چې موږ دې ترجمه کوو. خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو مقصد دا وکنا بقول د زمون مشران او بزرگان او شيوخ او دا دغه مطابق تاییدوم دي چې حضرت وی چې لا امر بتحویل القبلہ را نشي لګ مؤخر شي. اگر چې دا خبره معلومه وا چې زما قبله به کعبه ګرځي او زو قبلتين یما خو یره کې دی موافقت سره په دوی کې انس پیدا شي او دوی ماته مایل شي. الله فرمایل چې چرته د دوی په موافقت باندې دلائل دمره پیش کې چې سمره ستا خوخی نو بیا هم دوی ستا قبله نه مانی بس خلاص شو. هغه زمونږ د بزرګانو راي شو. دیم عام خبر دا شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دوی ته وی چې لکه قبله کعبه شوا نو دې يهودو دې نصارا او بدبخت وی چې دا دې خپل خواهش روان دي او د کلی مینه په غالب شوا او خپل مقتدیانو امتی مجبوره کبه کعبه باندې. ٹھیک شو یاره کدا خو د کلی مینه نه ده دا خو د دین مینه ده او دا ابراهیم خلیل الله قبله اعظمان نکده او دا افضل قبله ده او دا افضل نبی صلی الله علیه وسلم قبله مناسبه ده. نو الله فرمایي چې څومره دلایل ورته په تعین د قبله او څومره دلایل په صداقت د قبله ته پیش کی دی بالکل نه بنه. ولن اتیت الذین اوتوا الکتاب کراتلو کته هغه چاته چې کتاب وته ورکړی شوی د چود نسوارا دی بكل آیت په هر یو دلیل سره چې کعبه قبله یقینی ده ما تبیو قبلتک
دوی ستا قبله چری نمانی الى قولی تعالی انک ذل من الظالمین معنی کہ چر باوجود حقانیتنا تدوی خواہشات پس روانی مشیبت د ځان سره تزیاتی کوونکو نا جی وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر بينما الناس في الصبح بينما الناس في الصبح بقباء یورزی دا سیوا چې د ساتېمو او خلک ټول په مسجد قباء کې د مزد سبا کې مشغولو جاء عمر رجل عباد ابن بشیر راغه فقال وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد انزل علیه الليله قرآن بیشک د شپې وਹੀ فراغله دا الله اکبر ورن په وਹੀ راغله دا قرآن راغله دی و امر او کوم شوی د چا یستقبل القبلة چې مخ قبله ته واړوا الا ای مزګزارانو فاستقبلوها مخ واړوي قبله ته خبر واحد دی کنه وکانه وجه الناس الى الشام او راوی وی چې په دغه وخت کې د خلکو مخ چې چرته شام ته فست دارو بیوجو مل الکعبه واړل دوی په دې مازه کې دن فل مخونه کعبه مبارکه تا تعویل قبله اشاره شو اگر چې تعویل د قبله کومه چې بنو حارثه کې شو او دا د دوی مره خبره ده دوی مره سار قبا کې لاروش جی باب تفسیر قوله تعالی الذين اتيناهم اوس ګوره دې آیت مقصد د پیغمبر علی السلام تسلی ده چې څنګه چې تا تعین د قبله یقیني معلوم دی او دارنګ يهود او نصارا ته داسې معلوم دی چې د خپل په اولاد کې خطا کې دي شي لیکن دا تعین د قبله کې دوی په تردد کې نه دي په نفس الامر کې ځکه چې دوی په تورات کې نبی ذو قبلتین لیکل شوی او دوی چې ستا اطاعت نه کوي نو جهل دی وجنه نه کوي بلکې عداوت دی وجنه نه کوي جی ها کسان چې ورکړل شوی دوی ته کتاب یعرفونو پیجن دوی دا حقانیت ته قبله لکه چې پیجن خپل ځامن او بشک یو لوی ډله د يهودونو خامخ پټي حق لرا ٹھیک شو په دې حال کې چې دوی ته پته ده نو فلا تکونن من الممترین پس مکه غته د شک کوونکو نه په تعمیل د حکم د باری تعالی کې چې کعبه بیت الله دی چلو به قال حدثنا يحيى بن قزاب قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح اقر روایت ښه ناسا په خلق ناسو په قباء کې په مزد سبا کله چراغ دوی ته آتن یوراتن کې چوباد ابن بشر دے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انزل علیه الليله قرآن نندش په قرآن راغه فقد من يستقبل الكعبه او کوم شو چې مخوارو کعبه ته فاستقبلوها اے خلق وارو د مخ قبله ته وکانت وجوه الى الشام فاستداروا الكعبه جی آسان د شام منډه وا باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی الله خپل پت نبی لا پته صلی کی وی ولکل وجهتون معنی لپاره د هر یو قوم یو جهت ته د تنوین د کلن کی وزید کنه ولکل قوم جهتون دار یو قوم یو جهت ته هو مولیها چې د اړون کې د غیتمه فاستبقوا الخيرات یو بل نمخ کې په تعمیل د حکم د الله کې اینما تکونو چې چرته تاسو یاتی بكم الله جميعا الله به حاضر کی تاسو ټول لپاره د قیامت ان الله علی کل شیء قدیر وشاب آسان دی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم مګه بوس کړو پیغمبر علیہ السلام په مایت کې نحو بیت المقدس رد 16 شپارس میاشتې یا ولس میاشتې ثم صرفه نحو القبلة د صرف فاعل الله دی هو ضمیر حضرت راجی دی ثم صرف الله نبيه نحو القبلة بیا الله حکم وک خپل پیغمبر ته اړول د مخ په طرف د کعبه چلو ما تفسير قوله تعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانما الحق من ربك اغور ومن حيث مخه فول راغه
په مخ کې حکم نفس تعویل د قبله وو او دلته کې تعمیم د مکان څخه اشاره شو چې کوم یو مکان کې ته یې واړه مخ خپل طرف د بیت الله ته وانه دا بیت الله قبله چې د الحق من ربک خامخ ثابت استاد رب طرفنا وم الله بغافل ما تعملون. اوس دلته امام بخاری وی چې من حيث شطر المسجد الحرام شطر ستوي نو دیوی شطره تلقاءه دا د امام بخاری تفسیر شه شطر معنی شو تلقاءه اے په طرف د کعبه. جی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول بين الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال انزل الليله قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم. وګرځي کعبه ته پشان د خپل هيئت باندې چې څنګه بس مخه کعبه ته واړو فتوجهوا الى الكعبه مخه کعبه ته واړو وکانه وجه الناس الى الشام. جی ما تفسير قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم الى قولي ولعلكم تهتدون. جی به قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكان وجههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. جی باب تفسير قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ګوره علماء کرام د دې آیت تفسیر چونکه مخکې مشکل دی نو خلاصه یاد کړه. دا صفا او مروه دی مقام کې په زمانه د جاهلیت کې یو دو کسانو چې یو نوم اساف او د بل نوم نایله وا. اساف سره او نایله خزا وا. دوی چرال نو د کعبه شریف څخه دی بدبخت دلته بدکاری وکړه زنا. نو چونکی زنا خو جرم اکبر دی او بیا حرم پاک کې دای توهین دی. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب. نو الله فوری سزا دوی لور کړه نو دوی الله مسخ کړه. نایلو اساف الله مسخ کړه تر دې چې دوی نه رب ګټه جوړ کړي. الله اکبر ولله الحمد. نو بیا مشرکین مکه چې دا کیفیت ولید نو د عبرت په تور باندې اساف په صفا باندې کې خود او نایله په مروه کې خدا چې دا جان چې د صفا مروه سای کوي نو دلته په صفا اساف ګوري عبرت په تیاخلی چې حرم کې د بدکارۍ دا سزا ده او د حرم هغه عظمت چې کوم هغه مسلم اندهم دروز ازلنا او بلې په نایله په مروه کې خود چې دوی ګوري دا د دې وضع جواب اساف په صفا او نایله په مروه دا فقط عبرت خلق دی پاره. بیا چې روسو دوی نه آل اولاد پیدا شو روسو ناغیوی چې اصل دا معبودان زمونږ د مشرانو د بیا بچ دوی چې د صفات چې راور رسیدل بیا به دلته کې دا صف اساف دا به خپل کو په دې به لاسونه د برکت حصول لپاره ول چې دا خډیر مبارک سيزونه دي او بیا بلته په نایلی باندې لاسونه وهل لکه اوسم د قبور غټي چې کوم دي کنه نو خلک تبرک لپاره استعمالي. دا سلسله خلال اخره پوری اوس دې ځکه دوه قول یاد کا. انصار چې کوم خلقو ناغي بالکل د صفا بالکل مقابل د مکی او د مدینه په لار کې یو ځای آیت مقام قدید وی بضم القاف قدید او په قدید کې بوتو نو دی انصارو قبیلو چې ده ا د قدید کې چې کوم بوتو نو دی ودغه عبادت کو
او دې په مقابله کې د اسراف او د نائلی عبادت به دوی نه کو دا یو تقابل د دوی تا خیال ورته نو دوی چې سوا کې مسلمانان شو نو دوی چې دلته کې د صفا په د مروه باندې په اسراف او نائله وا چې دوی څنګه مونږه دوی سره زماني جاهلیت کې زمونږه دوی سره نه لګیدله اوس چې مونږ دلته منډي وو او عبادت کوو سای کوو دا خو زموږ طبیعت نه غواړي دا یو قول دویم قول دا دی چې کم خلق صحابه مسلمانان شو او د الله د توحید عظمت په زونو کې کېناست دای په ځکه دا یو خیال راغی چې دا صفا او مروه خو پوری د شرک د مشرکانو د بوتانو زینو درگاہونو او د صاف او د نایلی عبادت وکیدا نو چې موږ دې کې زو راځو چې د ګناګار نشو نو کرکه زړه کې پیدا شو نو اتراغن صفا والمروه من شعائر الله دا د الله د دین یادګارونه دي دا د اسراف او د نایلی یادګارونه نه دي دا د الله د دین یادګار دي اسراف او نایله خو د خلقو خو پکې نو لیر شو لکه جمعه ته په جمعه کې چا ګندګي ورزولا انو بس صفا کا په پورتونی سا بیا د خبره کرکا کوي اوس د بوجي دارو سبدي آیتونو کې دغه مسله راځي باب د بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی چې صفا او مروه چې دا د الله د دین د یادګارونه دي هر هغه سوچ اراده د حج کې د بیت الله شریف یا د عمره نشته په دې باندې ګناه چې د دوی طواف وکي ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا اغسوک چې نفلی عمل کې د نیکه فإن الله شاکر علیم الله قبلون کې د اعمال د دوی دي او په دې په نیتونو باندې د دوی شاکر په باندې قبول سره فشکر الله اقبل الله تاسو مخکیلو مغازیو کې او تارګی شاکر علیم الله قدردان علم والده دا د نقطې لیکل دي شاکر قدردان ته وایي معنا ایتا د کثیر کې په عمل یسیر باندې الک لغون عملو کې ور الله بدر ډیر اجر درکې ته شاکر وای کنه اوس دی وی شاعر علامات واحد واشاره لکه من شاعر الله ده کنه اوس دی وی چې دا شاعر جمع ده او دی مفرد چې کوم دی نس شری شاعرتون ده او د دې شاعر معنی د علامات من شاعر الله من علامات دین الله وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ الصفان الحجر خود صفا پر نسبت باندې سورۃ بقره 3 پار رااله فمثلو کمثلی صفوان الته کې صفوان راځي په معنا د اغمین کانی سره نو دا صفا او صفوان ورچې ماده صفا ده په دې نسبت سره امام ابن بخاری سے ابن عباس دایت راوړو دا تفسیر راوړو وقال ابن عباس الصفان الحجر صفان چې کوم دین اګټ ته وي ويقال الحجر الملس الحجر الملس اګټ مینا وندا مینا التي لا تنبت شيئا چغه شي نه زرغونی بس ګټه د مینا او ګټه د والواحدتو صفوانه او د صفان مفرد کوم دی صفوانه ده بمانه الصفا او دا صفا څه دی والصفا للجميع او دا صفا اسم مخصوص سره دال الجميع د دې استعمال لپاره د جمع دی صفا جمع شوا تیشوا او دا اسم جنس نو قلیل او کثیر ټول تدری شمول کی مخیرا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن هشام بن عروة چې زما حضرت عائشة ابیته وی وانا يومئذ حديث السن از په دغه وخت بالکل نو عمر علیکما ماوی ماسی ارایتی خبر را کمالا قول الله عز وجل دې قول د باری تعالی نا
قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما دی فما اورا على حد شيء تشو الا ان يطوف بهما فما اورا على شيء معنی دا شو فما اورا على احد شيء الله يطوف بهما زخ نوینم په خپل ځکه سګونا چې څوک طوافونه کې په دې دواړو زینو باندې دا اوروه صاحب چې کوم دې کنه رائے دا چې قران وی چې فلا جناح علی ان یطوف بهما ګناه نشته په دې سړي باندې چې د صفا او د مروه سعی وکي نو فما اوراز ګمانکم علی احد شیئا ز ګمانکم په یو سړي باندې د ګناه الله یطوف بهما چې دې دلته کې طواف نکي دغه قران وی چې لا جناح علی ما یطو کې سړي ګناه طواف سوکو کې نو په دې ګناه نشته ده نو معلومه شو چې څوک دې طواف نکي نو هم به ګناه نشته ده زمان په ذهن کې ودی اتمانه دار اعلی زدا ګمان کوم چې نشته د ګناه پاغه چا چې د دې صفا سایو نکي امام احمد سے نه یو قول دا چې دا صفا د مروه دا سای استحباب دی دیم قول دا چې د ائمه ثلاثه مسلک دا چې صفا مروه سای فرض ده او د احناف مسلک دا چې صفا او د مروه سای واجب ده ایوه کې چې صفا مروه سایو نشوا نو ترک د فرض نو مرو شو نه حج او موږ وی کې چې صفا مروه سایو نکړه نو دغه جبیره په دم سره به ادا شي اوروز داوی چې قران خو فلا جناح علی ان یطوف ګناه نشته چې طواف وکي په دې نه دا معلومه شي چې ګناه نشته چې ترک طواف وکي حضرت عائشہ صاحبہ لوی مفسره و د قران عظیم آی بچو داسې نه دا کې چرستا راي وی چې تاسو وای چې ګناه نشته په ترک طواف بیا به قران ویلو فلا جناح علیهما الله یطوف بهما تو قران خو الله نه ذکر کړي قران خو ان یطوف ذکر کړي لہذا ستاره اوروا هغه صحیح نه ده ماشاء الله حضرت عائشہ سمره لوی علم فقالت عائشہ کلا بچی دا سندا لو كانت کما تقولو کہ چروے مفہوم دایت چې ته څنګه وای نو كانت نبیا بو آیت فلا جنالی الله یطوف بهما خدا ستا خبر صحیح نه ده بس اوس شان نزول ذکر کړي چې قران لا جناح ول ویل دی و انما انزلت هذه الايات في الانصار دات نازل کړي شوی دی په حق د انصارو کان یحلون لمنات دیبا حج کو لپاد تعظیم د منات یو بوتو وکانت منات حذو قدید او منات یو نو دا یو بوتو په مقابله د قدید برابرتیا دزمکه د قدید وکانو یتخرجون او دا انصار چې دوی به ګناګر خرج ګن ګناګر ان یطوفوا بین الصفا والمروه چې صفا او مروه په منځ کې دوی چکرو لګئی فلما جاء الاسلام چې اسلام راغې سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ذالک دوی د حضرت ته تاسو کا فانزل الله تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او تمر فلا جناح ان يطوف بهما ان یاد شو ای انصار وبدا منات عبادت کو او دغې لپاره به حج کو صفا مروه له بغي نه راتله او بد به ګڼ ٹھیک شو چې دا خو د حساب د نایلی زوی نه دي الله ورته چې لا جناح کر کم کوي چې طواف وکړي دا د الله حکم دی من شاعر الله دی جی به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان سألت انس بن مالك عن الصفا والمروه فقال كنا نرى انهما من امر الجاهليه اوس ګوره کنه دغه منګه د صفا مروه په باره کې کنا نرا منګ به دا خبره غنلا پوی دلو منګه
یا كنا نرى من بدا ګمان کو چې انهما من امر الجاهلیه صفا او د مروه سای چې دا د امور جاهلیت نه ده جاهلان بدلته د انصاف او د نالی تعظیم کو خو فلما کان الاسلام هر کله اسلام راغی امسکنا عنهما نمګوي چې بس اوس خو موږ د جاهلیت خبرې نه کو جاهلیت کې موږ را دغه تا اکرام وکاو تعظیم وکاو چې دا درگاه د انصاف ته دا درگاه د نالی دی نو ول چې مسلمانان شروع اوس زم په دې ځره کې کر کراله چر دا خو د درگاہونه دي په دې درگاہونو احترام څنګه وکړو نو قرآن آیت راغی چلو فانزل الله تعالی ان الصفا والمروه الى قوله تعالی ان يطوف بهم عجيب ما تفسير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ازدادا وعدوان ند ګور استاد تفسیر ذکر کوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا زجر پر مشرکینو چې الله نه بغیر ځان له انداد جوړ کړو او دې چې انداد خو ازداد ته وایي نو الله په مقابله کې شریکان جوړ کړو نو انداد خود ند جمع شو او ند چې کم دی نو ضد ته وایي مقابل ته وایي خدا مقابل په اعتبار د صفاتو دي نه کې مقابل په اعتبار د ذات سره انداز شریک دی خدا شرکت فی صفات عقیده و د مشرکینو شرکت ذات عقیده نو او نه د دې قائل دي ازدادن واحدها ند یعنی انداد په معنی ازداد شو نو واحد د انداد ند شو واحد معنی شو ضد مقابل چلو ابي قال حدثنا عبدان ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم بس ګورا مولانا صاحبہ مسله دا و چې دا روایت تاسو بل ځکه ویل شاید کینی ویل نو مسله دا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایل هر هغه څوک چې مرشي او پزړه کې شرک ني دې به الله جنت ته وي نو عبد الله بن مسعود چې دا روایت وی نو پزړه کې دا وی بیا اعلان وکړ چې پیغمبر اسلام وی چې چا شرک ني کړي نو دې به جنت ته ځي لہذا چې چا شرک کړي نو به دوزخ ته ځي اوس بظاهر دا چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرې په مقابله کې فرمایله ده لیکن دای ګن جوابونه یو جوابدار دي چې شاید عبد الله بن مسعود دا د حضرت صاحب نه اوریدي وا خو دی وخت نبی علیہ السلام نصف کلمه ویلا دا پاتې نصف عبد الله بن مسعود مخ کې اوریدي وا نو دی زکه وې یا عبد الله بن مسعود به طور استنباط وې چرچ کړه جنت ته موحد دی پاره دی ظاهر خبر ده چې جهنم چا دی پاره شو مشرک دی پاره شو نو معنی دا ده قال النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود چې نبی علیہ السلام وې حضرت صاحب کلمتن یو کلمه وقلت اخرى او ما وی بلا کلمه حضرت یو کلمه ویل نو ما بلا ویلا نبی علیہ السلام کوم ویلی وا قال النبي صلی الله علیه وسلم من ماتا هرغه سوچ مرشه په دی عقیده چې یدو من دون الله ندن چې دی بل الله نه بغیر بل شریک دیښوا دخل النار دې به جهنم تلار شي دا کلام د حضرت صاحب شه اوس وی وقلت نماوي وقلت انا من مات ولا يد لله ندن دخل الجنه نما کې اوسره مرشي الله سره شریک نه جوړي نو جنت ته ولار شي او سوال دا دی چې عبد الله بن مسعود څنګه ځان څنګه خبره جوړه کړ دین جوړ کړ دا جواب چې دا لا يد لله ندن دخل او لا يد لله ندن دخل جنه ابن مسعود چوي یا خدا حضرت نمخ کی اوریدی وا زکه وی یا بطور استنباط وی اجتهاد و استنباط وی دې څه اشکال دی خو تقابل مقابله د حضرت نه دا تایید د حضرت صاحب دی جی باب
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى قوله عذاب أليم وفية الركاب. ګوره علماء کرام دا آیت تقریبا په دې پوره صفحه باندې حاوی دی او د دې آیت د احادیثنا چې څنګه مفهوم کیږي نو دای مطابق خبره واوره ونه آیت کو مشکل دی بیا په تفسیر کې ځان لباس دلته ځان لباس دی يهودو کې ظالمان چې يهود دای کې قصاص وو لیکن مساوات نو مساوات یې نه کنه مساوات نو امیر قاتل هغه لپاره بس عفوی وا او غریب قاتل چې نو د قبیلې نه بل ساته مړ کړ او ارچ نصاراو نو پای کې قصاص نو عفوی عفوا الله پاک دا آیت راولېګ نو پدې کې دو مسلې قران ذکر کړې یو مساوات اور بل تعین د قاتل چې قتل چا کړی دی هغه وجنه یو عین اق وجنه قاتل په غیر قاتل با نه وجنه او دیمه خبره مساوات ده مساوات معنی دا امیر دی کې غریب دی خو چې قاتل یو دی مقتول یو دی نو د یو مقتول په ځای با یو وجل کیږي نو کې دوی نو دو وجل کیږي نو مقصد الآیت مساوات او تعین قاتل کا دو خبرې شوې درېمه خبره په صورت رضا د فریقینو سشری دیت عفدا ای دیت ته بیا دې مسله کې علما او باس ته چې آی په صورت دا عفد قصاص چې دیت ده دې کې د فریقین رضا شرط او کې سره د ورثای مقتول رضا شرط شوافی وی چې ورثای مقتول رضا شرط احناف وی چې د ورثای مقتول رضا سره د قاتل رضا هم شرط ٹھیک شو معنی سیوا نو قصاص فی قتل فی العمد کی قصاص دے او مال مساوات دے او سره د تعین د قاتل نه دی بس دا دیزه کې دغه مسله ذکر ده باب د په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی چې ایمان والو فرق شوی د پتا سبحانه بدلی اغستل فل قتل په بار د وجل شو بس په سبب د وجل شو بس اولان څومره خسته جمله لیکل د مظهری تفسیر نه چې قصاص د مماثلت او مساوات ده الحر بالحر او وجن یو آزاد چې په بدل د یو آزاد کی وی او وجن یو غلام چې په بدل د یو غلام الی قولی تعالی عذاب علیم اوفیات ورکا او دلته دی آیت کې اوفیه نشته ده خدا اوس آیت مذکوره کې خدا تفسیر فمن اوفیه له من اخی شیء فتبع بالمعروف اوفیه په معنی څه تورکا ده او دا مان څه شو فمن اوفیه له من اخی شیء هر هغه څوک چې پری خود شدیتا لا طرفا ضرور د دینا چغه بدله دا قصاص ده او دیت نو دیت ورکی ٹھیک شو چلو وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس يقول كان في بني اسرائيل القصاص بني اسرائيل کې قصاص ولم تكن فيهم الديه دیت نو او فقط قصاص یعنی بدلی بدلوا مرګ په ځای مرګ یو مرګ په ځای باندې مال نو دیت نو فقال الله تعالی لهذه الامه كتب عليكم القصاص في القتل فرض کړی دی پتا سبحانه بدلی په بعد په سبب د مقتولین استاسو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفي له من اخي شيء تشکر فمن اغا قاتل چې معاف کړی شي له پار دي د طرف ضرور مقتول دي نه یو شی
فل عفوس دې ان يقبل الدیه فی العمد عفدی ته چې قبول کړی شي دیت په قتل عمد کې معنی دا شو امام بخاری چې دا تفسیر راوړ کنه نو فمن اوفینا مراد هغه عفو معنی دا چې پر خودل هر څو ورته معاف شي قتل معاف کېدل مراد نه دی قصاص معاف کېدل دی اصل شی هو قصاص دی خو فمن اوفیا هر هغه څوک چې معاف کړي شي هغه ته قتل په صورت سره قبول کړي شي د دیت نو فتباع بالمعروف عثمانو کا بیا د تباس کوم فتباع بالمعروف نو تابعداري کول دي د چا د ورثای مقتول د دې قاتل په طریقې سره و اداء الیه او ورکول د دیت له طرف د قاتلنا الیه ورثاو د مقتول ته به احسان په طریقې سره معنا دا شو چې دیت قصاص معاف شو چې معاف شو نو اوس چې دغه کومه طریقه د سلوخان دی په دریو کالو کې غلګه یادې قیمت دی دغه اتباع ده اتباع معنا دا ورثای مقتول بقتستونو انتظار کوي او ظلم باندې کې چې اوس دلته کېدا او دارنګي چې کوم دی وادان له به احسان قاتل تا چې کله قصاص عفو شوی دی او دیت په لازم دی نو دیو هغه دیت هغه اقساط باندې ورکی په احسان سره مانه تاخير بعد اوقاتنا نه کوي دي شمولانا صاحبہ یعنی یتبعو بالمعروف و یؤدی باحسان اے ورثای مقتول به تابعداری کوي انتظار بکی دا قاتل په خطرې کې سره اور ادا کوي به دا قاتل دی دیت لرا ورثای مقتول ته په احسان سره په خې طریقې سره ذالک داو په مذکور چې عفو د قصاص دا او لزوم د دیت ته تخفیف من ربکم ورحمه استاسو د رب طرفه پتا سو سانتیا دا مهرباني مما كتب على من كان قبلكم په مقابله د هغه قصاص چې فرض کړی شو په خوانو الته کې قتل او قصاص دغه دیت نو او تاسو د لپاره قتل قصاصم شو او ور سره دیتم راغی فمن اتدا بعد ذلك فلو عذاب الیم اوس اعتدا ستوي قاتل بعد قبول الدیت اوس زیاده سته قاتل بعد قبول الدیت الکه چې دیت قبول ک دیت واغسته ورثای مقتول له قاتل نه دیت واغسته نو چې دیت باندې فیصله وشوه دیت لاس تک وې قاتل مړ کنه فلو عذاب الیم ٹھیک شو مولانا صاحب ګور علماء کرامو یو مختصر جلک ونه ګوره کنه چې نور خدای د قران مسله د دلته خسرب دمره ده یو مختصر جلک وګوره چې اسلامی شریعت کې لکه زمنګا دین قویم کې او دین مستقیم کې دو سیزه دي یو د قتل او بل د عفا په صورت دیت سره تا یو مقصد د آیت او پای کې د ائمه مسلک دا دی تحقیق د احناف دا دی لکه یو حر عبد وجنی یا یو حر خذ وجنی لہذا د قاتل چې سړی وي او مقتوله خذلا د خذ په ځای به سړی قاتل وجل کی زغ مسلک دی او دارنګي چې کوم دی قاتله خذلا د قاتلی خذي ولک قاتله خذوله سړی وجه د مقتول رجل په مقابله کې قاتله خذبا وجل کی دا مسلک زمنګوم دی د شوافیوم دی دارنګه مسأله د عبد ده العبد بالعبد دمنګوي چې د عبد قاتل یا عبد مقتول قاتل عبد دی مقتول حر دی قاتل حر دی مقتول عبد دی نو قصاصا به وجل کیږي څنګه مسلک دی اوس مسله صدا شوافی په نسبت باندې حر او د عبد تقابل دی نو د یو بل په ځای باندې شو وجل کېږي
منګ وایو چې دا تقابل چې راغل دی دا د آیت مفهوم مخالف نه راغل دی او مفهوم مخالف په احکامات شرعیو کې معتبر نه دی. لہذا شوافی خو یو آسان جواب وکړه او الحر بالحر والانثى بالانثى چې کوم تقابل دی دا تقابل په حدیث سره منسوخ دی. المسلمون تتکافؤ دماؤهم دوی مسلمانانو ویني یو دي نو سړی دی کې خزر دا برابر دي. او العبد بالعبد کې تقابل په خپل حال دی نو حر قاتل شي عبد مقتول شي عبد قاتل شي حر مقتول شي دی په یو بل زبانه په قصاص نشي کېږي. منګه ډیر خسته جواب کو او دا زموږ د مشرانو تفصیل دی او ډیر خسته دی. منګو چې دا قصاص په دوه قسمه دی یو فی النفوس دی او یو فی الاطراف دی. کتب علیکم القصاص فی القتلى بس دا نفوسو کې راغی او د دې تفصیل النفس بالنفس والعين بالعين دی او نفس مطلق دی نفس الرجل وی نفس المرأة وی نفس العبد وی نفس الحر وی دا خلاص شو. اوس پاتش الحر بالحر العبد بالعبد الانثى بالانثى دا قصاص فی الاطراف دی. اوس کې تقابل راوم شي نو مضر نه دی. لکه چې آزاد حر قیمتي دي آزاد دعوت په مقابله کې او آزاد خزي دا جدا دي په مقابله د آزاد د رجالو تو دا تقابل کې په آزاد کې پاتې شي اشکال ختم دي. دوی جواب کو چې الحر کې د الف لام د تقابل د پار نه د تعین د پار دی تقابل د پار نه مساوات د پار دی. الحر بالحر یعنی یو دی قاتل نو یو مقتول یو دی الحر یو مقتول الحر اوجنه قاتل په مقابله د یو حر کې خلاص اوجنه عبد په مقابله د یو عبد کې وجنه خذ په مقابله د یو خذ او یا مراد دې تعین اق قاتل اق عبد اق خذ یا مقصد تعین دی یا مساوات دی بیا په دې کې اشکال نشته. مثلا دا مخکې وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص یعنی حکم د الله په دې آیت کې چې کوم ذکر دی القصاص بدله دا اوس دا بدله قتل عمد کې قصاص او په صورت تافه کې دیت. جی وبه قال حدثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر الأسلمي قال حدثنا حميد عن أنس أن ربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا وردا موږ بل ځای کې دا روایت ویلې ده دا روایت حمید عن انس رضی الله تعالی عنہ ان ربيع عمته دا ربيع صاحبه چوا د انس ترور وا کسرت سنیت جاریت داولگی دو دیو جنه غافونه مات کرا نو فطلبو الیه العفا نو قوم در ربیی لار او ددی مظلوم جنه چوا دغی د قوم نه عفی در گذرو که چرا زمنگ ربیی نا ستاز دی معشوم غافونه مات شوی دی منگ تماف فعبو نو قوم د جنه معفوالی نه انکار وکړه چې مونږه نه معاف کو نو فا اورزل ارشا یا فارزل ارشا نو دوی پیش کړ دیت چې معاف کوي نه نو بیا پیسې بدرکو معاف کوي نه فارزل ارشا یا الارشا فیا ارزل ارش دوی پیش کړ چې دیت چې بیا به تاوان درکو پیسې رانه واغله نو فابو ناغي نه تاوان اخلو او نه معاف کو غاخونه به ماتو. فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه وابو الا القصاص اور انکار وک دی قوم د جنې سوا د قصاص نه معنا عافنم انکار وک
تاوان دیت نه انکار وکړه قصاص باندې ودرېدل فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالقصاص حضرت بدلا واخله اخونه ماتیږي وای فقال انس بن نضر انس بن نضر وی چې دا د دې ربعی سشو رور ده کنه انس بن نضر وی یا رسول الله اتکسر سنیه الربیع آیا مات بکرشی آیا مات بکرشی غاخونه د ربعی لا جینا لا لا والذي باسك بالحق قسم دي پاغزات چې تیلې غلې په حق لا تکسر سنیتها مات بنکرشی غاخونه دي وردا مشکات کې بتا سویلی په دې باندې خلق ډیر لوی اشکالات ذکر کړی دي استاد بخاری حاشیه او غرب ور کړی دي اشکالات دا دي چې انس ابن نضر چې ده د پیغمبر علی السلام د حکم نه څنګه انکار وکړ پیغمبر علی السلام یې قصاص ده نظر بن انس چې لا تکسر سنیتها الله پیغمبر دې د دې غاخونه بچری مات نه کړی شي نو دې خو څنګه د پیغمبر علی السلام د حکم نه عدول وکړ پیغمبر اسلامي قصاص دی نه جنا غاخونه به مات نه کړی شي الکه مقصد د نظر انس ابن نظر مقصد انکار د حکم شرعي نه دی بلکې انکار د وقوع قصاص نه دی دې کې فرق دی یو انکار د حکم شرعي نه دی یو انکار د وقوع قصاص نه دی هغه زه امید کوم چې مات به نه کړی شي زه امید کوم چې مات به نه کړی شي بس دا معنی نه چې زه نه ماتوم یا زه دا حکم د قصاص نه منم که چردازي بیا حضرت په بل شان جواب ورکاو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف هم کړی لا تکسر سنیتها سرا نفی د حکم شرعي نه ده بلکې نفی د وقوع قصاص ده فزان اعتمادو چې زب ان شاء الله د مصالحت کوشش کوم تر دې زب په دې کې کامیاب شم او غاخونه به ماتو دونه بچي مسله داوا لا تکسر سنیتها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نس کتاب الله القصاص کتاب د الله قصاص دی او دې معلومه شو چې دې قصاص نه انکار نه کو قصاص نه انکار اقرار وو وقونه انکارو چې وقونه به ضبط کیږي فرضی القوم نو قوم تی راضی شو یا فرضی القوم نو دی قوم راضی کا فعفو سچلو شو ای ربیا ما فکرا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من عباد الله بشک بعضی د بندگانو د الله نه من اغنیک بخت زوانان دی لو اقسم الله الا بره کہ دوی قسم اخری پر اللہ باندی اللہ دوی بری ساتی کہ دوی خبر اللہ پورا کئی معلوم شوا اللہ نبی علیہ السلام در نظر ابن انس کما یعنی مدح وکړه چې دوی لا تکسر سنیتو اللہ پر ذات اعتماد وو په کامیابی دو د مصلحت زکه وچ بعض خلق داسي وي چې قسمو کینو الله بری کی معنا الله رښتینی ثابت آگے کہ دغه انس نظر ابن انس مطلب درست دی کنه مخکې دا باب تفسیر قولی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ګوره په دې کې دا مسله ده چې فرضیت تر رمضان المبارک ثابتېږي او حدیثونه دا ښکاری چې د آیت د نزول نمخ کې عاشوری روزه چې واغه فرض و بس رمضان نمخ کی عاشوری روزه فرض وا او دا فرضیت چې کوم دی په دی امتمو او په امت سابقه په بنی اسرائیل باندې ومو غریبانه روزه وا فرض فقط د عاشوری فرض وا او ارچی وا په نصاراو باندې د فقې باندې پورا میاشت رمضان فرض وا او څوک چې نه میاشت رمضان په چا باندې فرض نه وا خو فقط په چا باندې عاشوری فرض وا او په چا باندې چې دی ایام 20 فرض نو آیت مطلب دا شو چې یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو فرض پتا سروجا
اګه چې فرض کړی شی د مخکنو باندې او دا تشبیه چې کومه ده په نفسي وجوب کې ده په جميع صفات کې نه ده ځکه په موږ باندې رمضان ډیر فرض دي او پای باندې فقط عاشورا فرض وا او بیا د عاشوري فرضیت په نزول د فرضیت تر رمضان اوچت شو منسوخ شو جی ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يصوم اهل الجاهليه و محرم لسما يصوم اهل الجاهليه زمانی د جاهلیت کې به خلق داروجي ساتلې فرما نزل رمضان هر کله رمضان فرضیت راغې نبی علیہ السلام فرمایل من شام صامه او من شاء لم يصمه کله چا خوخي نو د ساتي کې خوخي نه دي ساتي جی ابي قال حدثنا یعنی فرضیت منسوخ شو اباحت فاتش جی قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما دا عاشوري رس و يصام ساتل کې دې بشو وجوبا مخد رمضان نا فلما نزل رمضان چې فرضیت رمضان راغې نبی رسول من شاء صام ومن شاء افطر معنی فرضیت ختم اباحت فاتح چلو ابي قال حدثني محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال دخل عليه الاشعث عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره روټه خورلا او دخل علی الاشعث ابن قیس الکندی اشعث ابن قیس راغه په داسې حال کې هو یطعمو عبد الله سے خوراک کو فقال اليوم عاشوراء فقال نذي اشعث اليوم عاشوراء جی نن خود عاشوری رز دکنا ضروري نه ده فقال ابن مسعود فرمایل کان یصام قبل ينزل رمضان بای روجا ساتل کې د عاشوری په طریقې د وجوب مخکې د نزول د فرضیت رمضان فلما نزل رمضان چې فرضیت رمضان راغې تورې کا نو فرضیت پاتې کړش استحباب راغې فدنو فکل نږدې شو خورا فدنو کل خورا نږدې شو خورا او کنه خوري په قلا رکینا زره جی ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهليه عاشوري روجبه قریشانو په زماني جاهلیت کې د اسلام نمخ کې ساتلا جی وکان نبی صلی الله علیه وسلم یصومه حضرتم ساتلا فلما قدم المدینه هر کچ مدینه تراغه صامه بیا ساتلا وامر بصيامه فلما نزل رمضان کان رمضان الفریضه رمضان فرش و ترک عاشورا پاتشوا فکان من شاء صام ومن لم يشاء لم يصم چلو فائدة من ايام اخرى ان شاء الله